رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای هر کله چې څرخان اوار سي او خلک د خوراک لپاره کښیني نو یو سړی د تر هغه وخته پورې لا نه ولاړېږي وای تر څو پورې چې څرخان نه وي ټول سوی دا سړی دې نه ولاړېږي تر څو پورې څرخان نه وي ټول سوی او د ډوډۍ څخه د لاس نه پورته کوي تر هغه وخته پورې چې ټول خلک د خوراک څخه نه وي فارغ سوي که څه هم دی موړ سي بغیر له عذر څخه د دی خوراک نه بندوي که چیرې عذر و بیا د خپل عذر بیان کړي ځکه چې په داسې حال کې د ډوډۍ څخه لاس بندول چې د نور خلک په خوراک کې مشغول وي نور خلک ډوډۍ خوري او دی د ډوډۍ څخه لاس بند کړي وایي خپل ملګري د ده ملګري چې د هغه شرمېږي نو ودې سیا د ده ملګري دې هم ډوډۍ پرېږدي نو ته ډوډۍ ورسره خوره که عذر و بیا خپل عذر ورته بیان که که عذر نو بیا له هغه ملګري سره تر هغه ټیمه ډوډۍ څوکه څوکه خوره ستا ملګری دې موړ سي وداسې چې تا ډوډۍ پرېږدي او ستا ملګری شرمېږي هغه هم ډوډۍ پرېږدي وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة إطعام المسلم سغبان لحضرت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه څخه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په وجه مسلمان باندې خوراک خوړل د مغفرت واجب کوونکی عمل دی دغه رقم له حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه څخه روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په وجه نفر خوراک خوري د مریض پوښتنه کوي او د ناحقه بندي د آزادولو کوشش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسکین ته په خپل لاس باندې شی ورکوي د خراب مرګ څخه سړی ساتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی کله چې خلکو ته د ډوډۍ دعوت ورکوي نو نیکیان له یاده مه باسي ښه خلک له یاده مه باسي هغه هم راغواړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نیکو خلکو د ډوډۍ څخه پرته د بل چا ډوډۍ مه خوره او د پرهیزګارانو څخه پرته بل چا ته ډوډۍ مه ورکوئ په دعوت کې مالدار خلکو پر ځای نیکیان راغواړي ښه خلک راغواړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې بدترینا بد ولیما هغه ده چې د غریبانو پر ځای مالداران راغوښتل سوي وي کله چې د یو چا واده وي نو د واده د یا ډوډۍ کې هغه ته ولیمه وایي چې د واده ډوډۍ وکړي ولیمه وکړي وایي دا بد ولیمه ده چې کله وایي دی غریبان نه راغواړي او واده ته هغه مالداران کسان راغواړي او سیټان هغه ماړه خلک راغواړي غریبانان نه راغواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کولو څخه منع کړي دي ټول مسلمانان دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا سنت ته چې سړی د خپل میلمه د استقبال کولو یا د رخصتولو لپاره د کور د دروازې څخه د باندې راوځي کله چې ستا میلمانه راځي نو ته د کور څخه د باندې ووځې په درګاه کې په دروازه کې ورته ولاړې چې ستا میلمانه راځي دغه استقبال کوې دا سنت ده چې بیا ستا میلمانه رالو ډوډۍ یې وخوړله چې د ډوډۍ څخه فارغه شولو ته رخصت ورکوې نو د میلمه سره تر هغه د کور ته دروازې پورې ورسره ولاړ شه ورسره ووځه چې میلمانه رخصت کړي نو ته بیا کور ته راځه دا سنت عمل ده دغه رقم د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت ته هغه وایي وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبو څښلو په ماین کې په مابینځ کې 3 واره ساه اخیستله کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وڅښلې نو په مابینځ کې به 3 ساه کښلې یار به وڅښلې بیا به ساه کې وکښل مثال او ګیلاس به له خولې دورې کوي بیا به اوبه وڅښلې بیا به یوه په بله ساه یعنې په 3 ساه سره به اوبه څښلې نو داسې کسان شته چې هغه کله ګیلاس پورته کړي یا په بوتل کې اوبه څښي یا په ګیلاس کې اوبه څښي نو په یوه ساه څښي دا یوه ساه باندې تاسې اوبه مه څښئ دا سنت ده چې ته به 3 ساه باندې به اوبه څښې دا سنت عمل ده دغه رقم بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده انه نهى ان يشرب الرجل قائما د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه نقل کوي دی فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام د دې څخه منع کړی ده چې یو سړی دی په ولاړ اوبه وڅښي
په ولاړ اوبه شل رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده چې په ولاړ اوبه اوبه نه څښي. بیا حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده قال دی وایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه. هغه فرمایي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کړې ده چې د اوبو یا د څښلو په وخت کې په لوښي کې ساګانې واخیستل سي یا پکښې پوکې. نو ته کله اوبه څښې په دا اوبه کې ساه مه کاږه. هغه په خوله کې د هغه مثلا ګیلاس نیولی نو اوبه څښې هلته ساه درته راشي په هغه اوبو کې ساه وکاږي یا کم لوښي کې ته خوراک کوې یا څښاک کوې په هغه کې ساه مه کاږه. او یا کې ورته پوکې لکه نن سبا چې ګرمې چې خوري نو اچته ورپوکې بیا یې څښې. د داسې کولو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده چې داسې به نه کوئ. دغه رقم